بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا د څه ده کنه چې تاسو خو په خپل کلاسونو کې د علم الصرف او د علم النحو کتابونه او داګي سبقونه اکثر مدارسو کې د یو وخت کې جدا سبقونه پوره شوي، او کله د اوله طالب علم او د ثاني طالب علم نه چې کله د ورځې لګ لګ سبق وای کنه نو ته پته هم نه لګي چې دا صحیح او سنی دی یا د ماده د سبق فائدہ سره اته دونه پته نه لګي. نو دا یو څو ورځې یو قسم ل ریویژن دی تاسو په دې سره بداو شي کنه چې صرف د شپږ ورځې تاسو په صرف کې او شپږ ورځې تاسو په علم نحو کې مهنت وکړئ کنه نو دې فائدہ به تاسو ډېر زیات ورسي. یو خدا کنه چې رسوم سبق تاسو په ټول کال کې ویلې ده अब ان شاء الله تاسو په دې ورځو کې اړول کېږي. نو تاسو دا کم سبق چې کنه د کتاب سبقو अब تاسو ته آسان شي. بل چې تاسو سالانه امتحان را روان دي نای کې هم تاسو ته ان شاء الله فائدہ به درکې. او بل چې کوم د صرف نحو مسابقه ده پای کې هم تاسو ډېر زیات فائدہ درکې. کو دې نه هټ کړه خبره ده چې کله په دې ترتیب باندې تاسو دا زده کړئ نو ان شاء الله چې د قران مجید هر آیات د حدیث مبارکه هر حدیث د شانتي د فقه عبارت ده بای باندې عبارت لګول دا غي صيغه پیجندل دا به ان شاء الله تاسو ته اساني او په شرط دې باندې چې تاسو باندې کې مهنت او کوشش کوئ. نور دا سبقونه غو تاسو ټول کال ویلي دي نوی خبره پکې نشته ده ټول خبره جنا نه به تاسو کړی خدای په خپل ترتیب باندې وای دایل منحو ټول پشپګ ورځو کې لکه پشپګ حصو کې دا تقسیم ده پشپګ حصو کې دا تقسیم ده. یو پای کې دي مفردات او یو دي مرکبات. علم النحو نه دا ټوټل دا هغه نقشه چې لګیدل لکه نشه ده نو الله دې خلق کو کې مو د مخ ور کړې مالک دا تاسو زړه ته وړو کمپیوټر باندې ورته جوړ خو هغه لا فلون نه په کار په روان دي نو دا په علم النحو کې ټول شپږ خبرې دي. یو مفرد یو مرکب دی یو معرب دی او یو مبني ده او یو عوامل دي او یو معمولات. په منحو کې نور څه غنښت صرف دغه څه دي پکې مفرد مرکب معرب مبني عوامل او معمول چې دا شپږ څه ته په جندل کنه نو ته پوه شې چې تا علم نحو ټول یې زده کړی دا اوس چې موږ کوم ترتیب دی کنه دا باندې سي کنه چې کله تا دا اوس د مفرد موږ شروع کو نو په یو لفظ کې با د سر نواله او د اخیره پورې څومره علم نحو د کنه دا ټول د په یو لفظ کې چله لکه ته په کې دا ګور چې مفرد دی مرکب دی معرب دی مبني دی عامل دی او معمول دی څه طریقې کار دی ټول نه اول موږ وګورئ شپږ ورځې سبق دی یو له مفرد وایو بل له مرکب وایو بل له معرب بل مبني بل عامل او بل معمول ان شاء الله په شپږ ورځو کې به دا ټول علم نحو کار کوو. اول چې دا بګي مفرد دی مفرد ته چې موږ راځو کنه د ټول نه اول چې تاسو کله علم نحو شروع کوله نو په علم نحو کې اول تعریف موضوع غرض دا تاسو یې کړی دی او ابد ویلي دي. نو موږ وایو چې ګوره لفظ مفرد چې موږ شروع کوو موږ به د لفظ نه شروع کوو. لفظ ویل کېږي زمونږ د خپل چې څه شی راوځي هغه ته لفظ وایي. پوه شئ یعنی لفظ دغه وایي کنه عربیان لفظت النواتا اکلت التمره ولفظت النواتا چې ما کجوره وخوړله او دا هغه بمبته مې گزاره کړله نو لفظ ورډول ته ویل کېږي. زمونږ د خپل چې څه شی هم راوځي کنه او هغه تاسو تعریف کړو صوت یشتمل على بعض الحروف هغه اواز ته ویل کېږي چې په حروف باندې مشتمل وي هغه تلفظ ویل کېږي څور ویل کېږي لفظ ویل کېږي. زمونږ د خپل چې څه هم راوځي کنه دې تلفظ وایي. دا لفظ په څو قسم لري یو ته ویل کېږي لفظ مستعمل او یو ته ویل کېږي لفظ غیر مستعمل. لفظ مستعمل او غیر مستعمل دې ته ویل کېږي چې عام طور باندې هغه استعماليږي اې د لفظ مستعمل وایي او چې کم نه استعماليږي دا غیر مستعمل وایي. دې لفظ مستعمل ته لفظ موضوع وایي موضوع او غیر مستعمل دا مهمل وایي. موضوع چې یو معنادار لفظ دی یو معنا لپاره وذکرل شي معنا څه ته ویل کېږي د دې په ذریعہ سره سقط کول کېږي او مهمل چې دای په ذریعہ سره سقط کول کېږي نه لکه دا روټي موټي نو دا روټي چې دا موجوده او دا موټي چې دا سره مهمل دی الګا وسط چل دی بمل سچې مې اسکی غرض کې نو چې او مې نو دا چې موجوده ځکه چې دې یو معنا ده او د مې د دې سره دغه نشته دیوال میوال کتاب میتاب نه دا موضوع او مهمل
دې لفظ موضوع ته لفظ مستعمل او مهمل ته څه ویل کېږي صحیح شو نه و زمونږ د خپل چې څه شی راوځي او دا غي معنوي لا هغه ته څه ویل کېږي لفظ موضوع څور دا وای و دا مګ نه یخ نه یخ څه چې زمونږ د خپل راوځي او دا غي معنی هغه ته څه ویل کېږي لفظ موضوع دا لفظ موضوع یعنی زمونږ د خپل چې څه هم راوځي کنه د دې دوه قسمونه دي یا به یو ټکي جدا جدا راوځي او یا به دوه درې سلور راوځي که یو لکه زمونږ د خپل راوځو دې ته مفرد وایي څور دا وای مفرد وای او کډیر راوځل دوه درې سلور په جمع راوځل دې ته څه وای مرکب ورته لکه دې مې کتاب نو دا سره مفرد دی که مرکب دی مفرد دی باندې لباسا او کې مفرد دی زو سویم زما کتاب مرکب دا زما کتاب دی دا مرکب دی هغه مدرسه دا نو ته موږ د خپل چې څه الفاظ راوځي او دا غي معنوي دا په دوه قسمه باندې یو به مفرد یو بل بسوي مرکب مفرد څه ته ویل کېږي هغه یو لفظ چې په یو معنی باندې یو لفظ چې په یو معنی باندې دلالت کوي د مفرد او مرکب چې د دوه یا دوه د ډیرو کلمونو جوړ شوی دی مفرد ته بل نوم ویل کېږي کلمه مفرد ته بل نوم سوی کلمه ورته څه ورته وایي کلمه نو موږ بلاول د مفرد پاس کوو ان شاء الله نن سبق مکمل او سبب بیا جو مرکب وایو نو موږ اوس مفرد راوړو الګا پوه شو دې باندې مفرد ته بل نوم سوی کلمه ورته څه ورته وایي کلمه ورته وایي کلمه څه ته وایي هغه یو لفظ چې په یو معنی باندې راځي یا لفظ وضع لمعنى مفرد هغه لفظ چې وضع کړی شوی دی یو معنی لپاره یو مفرد معنی لپاره وضع کړی شوی ایته څه ویل کېږي مفرد ویل کېږي څه ورته ویل کېږي مفرد او بل ورته څه ویل کېږي کلمه ویل کېږي اوس د کلمې چې کنه دا درې قسمونه دي څو قسمونه دي درې یو قسم دی فعل دی او حرف دی اسم دی فعل او څه دی حرف دی وجه د حصر په دې درې وړو کې دا ده وجه د حصر دې ته ویل کېږي چې دا موږ ته یو څه خبره وکړه چې باغې کې د دې درې وړو قسمونه دا به کې راګیر شي او د هر قسم تعریف موږ ته هم د دې نه معلوم شي نن وای چې لفظ بخالی نه د دوه حالنا کلمه بخالی نه د دوه حالنا یا په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج وي او یا به چاته محتاج نه وي کله خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج وو جو اثر هغه په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه وو نو بیا به دوه حالنا خالی نه یا به درې زمانونو یو زمانه مونږ لګيږي کله خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه وو او د درې زمانونو په زمانه نه مونږ لګیدله دې د سوي کیسه هغه خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه وو د درې زمانونو په زمانه مونږ لګیدل نو څورته وي نو څو قسمونه شول اسم فعل حرف د اسم خپل تعریف څه شو وسو چې هغه لفظ چې یو معنا لپاره وځل شوی خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج او د درو زمانو په زمانہ نه مونږ لري پوه شئ اوس د اسم ته د اسم علامات تصویري دي چې په شروع کې به سره غلي الف لام به راغلي لکه الحمد په شروع کې به حرف جر راغلي لکه زید په اخر کې به تنوین راغلي لکه دغه شان ډېر شی علامې دي چې واحد تسنیه به وي جمع به وي مصغر به وي او مضاف به وي منصوب به وي مستتر الیه به وي او معرفه به وي نکره به وي موصوف به وي دا ټول چې دا دغه د اسم علامه دي صحیح شو نه ها بیا فعل څه ته ویل کېږي د فعل تعریف سره چې خپل معنا ورکول کې چې دا محتاج نه وي او د دې زمانه په معنا کېږي د فعل علامات کم دي خط په شروع کې راغلي سین په شروع کې راغلي صف په شروع کې راغلي د ټول نقټ نه خدوري د فعل د پیژندلو د ټول نقټ نه خدوري یو د چې په دې کې به ضمیر مرفوع متصل راغلي سبب کې راغلي ضمیر مرفوع متصل او دویم نمبر دا دی چې د التصریف الى الماضي والمضارع چې د دې په ماضي او مضارع ته بګردان کړي ماضي او مضارع ته به څه کړي کومه تکلا موږ چې ګورو په اسم کلمه کې چې دا اسم د فعل د حرف د نوم بدري علامات په دې سره پیژنو سبب دې سره نو کچتا په دې کې بل څه علامه نه و کفعل او کلام د ټول نه لاول نه دا ضمیر مرفوع متصل به پکې خامخای ک نور پکې یو کني او ضمیر مرفوع ځکه دې فعل نه راځي چې هغه د ضمیر نه خالی وي واښو به دې باندې ضمیر مرفوع متصل به پکې خامخای یا بل نه خدای سم د فعل په علاماتو کې چې په اخر کې به تای ساکنه راغلي وي امر به وي نهي به وي ماضي به وي مضارع به وي نفي به وي تاکید به په اخر کې راغلي دا ټول لري فعل علامې صحیح شو نه او حرف څه ته ویل کېږي د حرف تعریف سره خپل معنا ورکول کې جامه محتاج نه
زمانه او د دریو زمانونو په زمانہ زمانه په کې سره حیثیت شته نو ځکه چې په خپل معنا ورکول چې دا محتاج دي څه به کې په دې باندې پوه شئ تاسو ها ګوره موږ اول څه وې لفظ دا کومه غیر المناوب دا وکړو چې څو خبرې به کوي څو خبرې کمی به بیا موږ وایو چې موږ به کې د مفرد خبره کوو مفرد چې موږ شروع کوو د سره به شروع کوو دا لفظ نه اوس موږ یو ټکی وایو کنه چې اوس ان شاء الله ورسته چې کوم کلاس زموږ نو پای کې به اجرا کوو پای کې به موږ د دې سره شروع کوو د لفظ نه چې لفظ دی بیا لفظ مستعمل غیر مستعمل کې څه شی بیا مستعمل دی بیا مفرد دی که مرکب دی مفرد دی په مفرد کې اسم دی فعل دی حرف دی صحیح شو نه اسم د اوس مونږ واورو په دې ته مو پوه شو د دې ته پوره ها د دې ته پوره شو لفظ څه ته ویل کېږي لفظ دغه تعریف یې څه صوت يشتمل على بعض الحروف وصوت يشتمل على بعض هغه اواز ته ویل کېږي چې په بعض حروف باندې سوي مشتمل صحیح ده صوت يشتمل على بعض الحروف دا څه تعریف ده لفظ څو قسمونه دي کم دي مستعمل څه ته وایي معنادار سوي او غیر مستعمل د لفظ موضوع څو قسمونه دي کم دي مفرد څه ته وایي یو لفظ په یو معنا باندې راځي یو لفظ په څو معنا باندې راځي مفرد قبل نوم څه وایي او مرکب څه ته وایي قوي یا دونه جات کلمونه جوړ شوی دي ته څه وایي مرکب مفرد څو قسمونه دي کم دي اوس ته موږ اسم راوغستو د اسم چې نه کنه 15 تقسیمونه دي د اسم څو تقسیمونه دي 15 تقسیمونه دي یو دی به اعتبار عدد دویم دی به اعتبار تذکیر و تانیث دریم دی به اعتبار تعریف و تنکیر سلورم دی به اعتبار اشتقاق عدم اشتقاق او پنځم دی به اعتبار اعراب و بنا هلکه تاسو پرې د امید کوئ چې اسم په دې په قسمه ده بیا وایي اسم وي په 15 قسمه ده اسم په 3 قسمه ده نو اسم یو ده او قسمونه یې بدلیږي کله وي 2 قسمونه کله وي 3 قسمونه دي نو مطلب اعتبارات بدلیږي څه بدلیږي اعتبارات بدلیږي د اسم څو قسمونه دي ټوټل 15 قسمونه دي نمبر 1 دی په اعتبار عدد په عدد په اعتبار سره نمبر 2 په اعتبار تذکیر و تانیث دریم په اعتبار تعریف و تنکیر څلورم په اعتبار اشتقاق عدم اشتقاق او پنځم په اعتبار اعراب و بنا د عدد په اعتبار سره د اسم چې نه درې قسمونه دي څو قسمونه دي درې واحد تثنیه او جمع واحد تثنیه جمع ډالر کړه واحد څه ته ویل کېږي واحد تعریف مفرد چې یو لفظ او په یو معنا باندې دلالت کوي په یو فرد باندې دلالت کوي تاسو واحد ورته ویل کېږي تثنیه چې په څو افراد دلالت کوي په افراد باندې او جمع چې په دریو یا درې ځایونو باندې دلالت کوي واحد چې په څو باندې دلالت کوي تثنیه په څو باندې او جمع تثنیه علامه صدا دي باخره ربا الف ما قبل مفتوح او نون مكسور يا ما قبل مفتوح او نون مكسور الف ما قبل مفتوح او نون مكسور او جمع چې دا کنه وسط دي د تسنیه او د جمع قسمونه دي یو هو د قسمونه تاسو ان شاء الله مورب په سبق کې بیا وایو تسنیه حقيقي تسنیه سوري تسنیه معنوي جمع سوري جمع حقيقي جمع معنوي دلته کې دلته صرف دا جمع چې دا کنه د دې اقسام بیان د جمع اقسام نو جمع اول چې نه دا په څو قسمه ده یو دی جمع سالم ایو جمع مکسر ته وایي جمع تکسیر ورته وایي جمع سالم ته دیم جمع تصحیح وایي جمع سالم دې ته ویل کېږي چې دا واحد د جوړولو د جمع جوړولو په وخت کې د واحد په وزن کې تبدیلی نه وی راغلي د جمع جوړولو په وخت کې د واحد په وزن کې تبدیلی نه وی راغلي او جمع مکسر دي ته وایي چې د جمع جوړولو په وخت کې د واحد په وزن کې تبدیلی راغلي وي لکه د جمع سالم لپاره مثال جمع مسلمون نو د دې نه جمع راځي څو مسلمون او بل جمع بدل راځي مسلماتون بل جمع بدل راځي څو مسلمات نو ګورګه مسلم په خپل ځای باندې ورونو الف تا وصل لګیدل دي واښوي او جمع مکسر چې د واحد په وزن پکې مات شوی لکه رجل دې رجل د څه ټول شوی دی
کتاب دې کتاب نه څه جوړ شوی دی کتب جوړ شوی دی نو ګوره د واحد وزن په مات شوی دی پوه شوې لکه پوه شوې باندې په دې کې په دې کې تاسو فرق کوي کنه کوي مسلمون په خپل ځای باندې به مسلمون کې خو سي په نون وسره لګیدل دلته کې په رجلون کې رجلون نه لري بلکې رجال نه په مېس کې سره راغلي الف راغلي پوه شوې باندې د جمع سالم دوه قسمونه دي یو د لګیږي جمع مذکر سالم او یو د لګیږي جمع مؤنث سالم وس دا خبره پکې دا اوس په دا ولې چې د مذکر جمع جوړای ته جمع مذکر سالم او جمع مؤنث جمع دي د جمع مؤنث سالم وي دا خبره غلطه ده جمع مذکر سالم دي ته وای چې لري په اخره کې واو ما قبل مضموم نون مفتوحه یا ما قبل مفصول او نون مفتوحه راغلي نو دي ته جمع مذکر سالم وي چې واو ما قبل مضموم او نون مفتوحه راغلي نو دي ته مسوي لګيږي او یا په یا ما قبل مکسور او نون مفتوحه راغلي یعنی دا واو ما قبل مضموم او نون مکسور نون مفتوحه په حالت رفع کې او یا ما قبل مکسور او نون مفتوحه په حالت نسبی او جری کې نو دې ته لګيږي چې مذکر سالم دي لپاره مثالونه صحیح مسلمون مسلمین یا لکه قرآن مجید آیات راځي کنه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والنبي کې جمع مذکر سالم دی جمع مؤنث سالم دی جمع مؤنث سالم څه دی وایي چې د دې په اخره کې الف او تا زائد راغلي دا زائد ټکه به سره وایي جمع مؤنث سالم څه دی لګیږي چې په اخره کې الف او تا زائد راغلي الف او تا زائد راغلي زائد تاسو ویلي دي چې د فاعل نام کې مقابله کې به راغلي د دې لپاره مثال مسلمات والدليل بقى توتال مثالنا ده ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذا رياض جمع وانا سالم نور مثال قرب دي عسى ربه ان طلقكن ان يبدلوا ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات پوښ ویل باندې جمع سالم جمع مکسر جمع سالم څو قسم دي کم دي جمع مکسر دې ته لګيږي چې په دې کې د واحد وزن څه وي ماچوي یا جمع مکسر په قسمونه دي یو ته لګيږي جمع قلت او یو ته لګيږي جمع کثرت جمع قلت او جمع کثرت جمع قلت دې ته وایي چې د تین نواله د نو پورې په افراد باندې دلالت کوي د تین نواله د نو پورې په افراد دلالت کوي او جمع کثرت دې ته وایي چې د تین نواله د 10 پورې نه د 10 نه په بره باندې څومره وندي پای باندې دلالت کوي دې ته جمع کثرت کوي د جمع قلت سرور اوزان دي صوزان دي سرور اوزان دي افعل افعال افعله او فعل افعل افعال افعله او فعل د دې سره هغه جمع مذکر سالم او هغه جمع مؤنث سالم چې پای کې الف لام نه وی راغلي جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم چې پای کې الف لام نه وی راغلي نه به هم د جمع قلت وزن وي هغه به هم د جمع قلت وزن وي هغه جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم چې پای کې الف لام نه وی راغلي نو دا به هم سوي د جمع مذکر د جمع قلت وزن وي لکه افعل مثالونه وای افعل اقلب بل عنصر اضرب د څه ډیر شوی افعال اقوال اوس یو خبر دا وایي وڅ دی چې جمع قلت دا ضرور روزونه دي افعل افعال افعله فعله کچرتا د جمع قلت دا وزن مضاف شو د جمع قلت دا وزن څه شو دا بیا جو مکسری لکه قرآن مجید کې اصحاب الجنه هم الفائزون اصحاب الجنه هم الفائزون نو اصحاب افعال وزن دی کنه او افعال د جمع قلت ته نو جمع قلت خلتین ول نه پوری دلالت کوي نو اصحاب الجنت خلتین ول نه پوری نه منګوي چې کله د دې مدام مضاف شول نو بیا به صحیح دا به یدونه وګوي دي کنه ها جمع کثرت څه ته ویل کېږي چې د تین نواله د ډیرو کوټل د 10 نه علاوه په ډیرو باندې کوي د جمع کثرت دوه قسمونه دي یو د جمع منتهى الجموع او یو جمع غیر منتهى الجموع جمع منتهى الجموع او جمع غیر منتهى الجموع جمع منتهى الجموع دې ته ویل کېږي جمع منتهى الجموع دې ته ویل کېږي چې دا اقوا نورې جمع تکسیر راځي اقوا جمع تکسیر دا خبره وسره کوو چې بعض کسانو جمع منتهى الجموع تعریف سره چې هغه د جمع اخرنۍ جمع دا نور سوګل جمع نه راځي دا خبره غلطه ده جمع منتهى الجموع هغه جمع ته ویل کېږي چې دا غینه اقوا نور جمع تکسیر نه راځي څه نه راځي جمع تکسیر نه راځي جمع سالم ته راځي لکه اکبر جمع چې نه اکابر ده او اکابر جمع منتهى الجموع ده کنه موږ ولکه اکابرین نن د په مدرسه کې ختم ده ان شاء الله اکابرین ورته راځي نو اکابرین ته ویل کا جمع منتهى الجموع خو د دې جمع نه راځي نو جمع منتهى الجموع جمع راځي او جمع سالم راځي جمع تکسیر نه راځي صحیح نه راځي
سم تقسیم راځي او جمع غیر منتهى الجموع چې دا غي نه ورستو نور جمع چې نه راتلی شي پوه شئ ها جمع منتهى الجموع پہچان دا ده چې بدا په کلمه کې کله د دې جمع په شروع کې با اولنی په حروف مفتوح وي اولنی په حروف بسوي دریم ځای به الف علامه د جمع منتهى الجموع راغلي ورستو کې یو حرف او مشدد وي کدوا حرفونه او اولنی به مکسور وي او کدري حرفونه او اولنی به مکسور وي دویم به یاوي او دریم به لکه دافه النسو شو دواب او د مسجدنا مساجد او د مصباحنا لکه پوه شئ نو په صف کې تاسو قاعده لري ویلې دا چې جمع منتهى الجموع د نور نومونه څه وایي جمع الجمع ورته وایي جمع اقصا ورته وایي او جمع الجموع ورته وایي څه ورته وایي جمع الجموع جمع اقصا په دې باندې پوه شئ جمع غیر منتهى الجموع چې د هغې نه اقوى نورې جمع راتلی شي د دې نه علاوه دا چې څومره هم دي نو د دې د جمع غیر منتهى الجموع اوزان دي تاسو په دې تعلیمنامو کې 18 لیکلي دي تقریبا لکه فعل او افاعل مفاعل افاعله دا ټول چې نه د جمع منتهى الجموع اوزان دي ښه په دې باندې پوه شئ تاسو اوس داسې چل دی چې ما نه چا یو ټکی راکړو چېرې ما د دې کې ووایه چې په دې کې به کومه جمع راغلي د جمع د علاماتو د پہچان د جمع د پہچان څه طریقه کار دی د جمع د پہچان طریقه کار دا دی چې ما کله یو لفظ چا راکړو چېرې لکه ما ته ووایي چې مسلمونه دا به کومه جمع وي نو د ټول نه اول به زه ګورم چې د دې په اخره کې واو نون یا الف تا راغلي دي که دې راغلي کواو نون او الف تا پکې راغلي نو بیا پکې صورت ضرورت نشته دی کواو نون راغلي زه به یم چې دا جمع مذکر سالم دی او که الف تا پکې راغلي چې څه به یم خو چې اوس یوه جمع داسې وه چې په هغې کې واو نون او یا نون پکې نه و راغلي نو بیا به زه ګورم چې د جمع قلت په دې اوزانو کې شته که نشته دی پوه شوئ او به څنګه ګورم د جمع سالم کې واو نون یا نون او الف تا ته به ګورم قانون جمع قلت په اوزان یې وګورم افعال افعله فعله په دې کې مو وګورم په دې کې نشته دی بیا به زه راشم جمع منتهى الجموع ته په جمع منتهى الجموع کې به وګورم که په جمع منتهى الجموع د الف حروف مفتوح دریم ځای الف راغلی او بیا پکې مشدد ټکی و جواب جمع منتهى الجموع یا دوه راغلي یا درې راغلي که نه و بیا به هغه صحیح جمع غیر منتهى الجموع لکه زه اوس تا ته مې کتبون وروستو به انشاءالله اجرا کوو بیا خو لکه اوس دا یو لفظ ته ووایه کتبون دا جمع ده که نه نو دا به کومه جمع وي نو ټول نه اول به زه په جمع سالم کې ګورم چې واو نون یا نون پکې شته نشته دی بیا افعل افعال افعله کې شته نشته دی جمع منتهى الجموع په اوزانو کې شته نشته دی جدا به صحیح جمع غیر منتهى الجموع په دې باندې پوه شئ تاسو دا د اسم یو تقسیم شو چې په اعتبار د عدد سره د اسم څو قسمونه دي درې کم دي واحد تسنیه جمع واحد چې په څو دلالت کوي تسنیه په څو باندې جمع درې عددونو سوا د جمع اول څو قسمونه دي کم دي جمع سالم څه ته وایي او جمع مکسر یا جمع سالم څو قسمونه دي جمع مذکر سالم او جمع مکسر څو قسمونه دي کم جمع قلت او جمع قلت څو دغه دي ضرور کم دي او د جمع منتهى الجموع په دې باندې پوه شئ تاسو که نه زر وایم که نه چې لکه وخت لږ ولګېو سبب به ګډېږي که نه بیا انشاءالله چې تاسو د دا په دغه باندې ورولېږم بیا تاسو ځان اورو کولی هم شئ بیا ځان ورو اورئ دویم تقسیم چې دی نو دا دی په اعتبار د تذکیر او تانیث یعنې اسم چې دی په اعتبار د تذکیر او تانیث سره په دوه قسمو باندې یو ته ویل کېږي مذکر او بل ته ویل کېږي څه مؤنث مذکر څه ته وایي چې علامات د تانیث پکې نه وي موجود نه پکې لفظا وي نه پکې تقدیرا وي او مؤنث ته ویل کېږي چې علامات د تانیث پکې موجود وي علامات د تانیث پکې یا پکې لفظا وي یا پکې تقدیرا وي د علاماتو په اعتبار سره مؤنث په دوه قسمه دی د لري دوه قسمونه دي د مؤنث دوه تقسیمونه دي یو دی په اعتبار علاماتو او یو دی په اعتبار مذکر به اعتبار علامت او به اعتبار مذکر به اعتبار علامت د اسم د مؤنث په قسمونه دي یو ته ویل کېږي مؤنث قیاسي او یو ته ویل مؤنث سماعي او به اعتبار مذکر هم د اسم د مؤنث په قسمونه دي یو ته مؤنث حقيقي او بل ته مؤنث لفظي مؤنث قیاسي څه ته ویل کېږي چې علامات د تانیث پکې موږ تخکاري علامات د تانیث پکې موږ تخکاري په نظر باندې راځي او مؤنث سماعي چې علامات د تانیث پکې موږ په نظر باندې راځي بلکې د عربو نه داسې او د شي
واش دې باندې مؤنث کې څه ته وایي علامات د تانیث په مونږ ښکاري او مؤنث کې سماعي مؤنث کې ایسي چې علامات د تانیث په ښکاري علامات د تانیث درې دي سوري درې کم دي الف مقصوره زائده الف مقصوره زائده الف ممدوده زائده دا زائده ټکه وسره وي اوس موسی عیسی د میتینو دا وته چې بلېږي الف مقصوره راغله دا مؤنث دی او استعمالي کې مذکر موږ الف مقصوره دي او زائد دي الف مقصوره زائده نه اسم علامه الف ممدوده زائده نه اسم علامه او بنا تاء متحركه په اخره کې تاء متحركه راغلي لکه موږ وګورئ تاء متحركه لپاره مثال وایا فاطمه طلحه او دا الف مقصوره زائده لپاره خبلا اصفا او دا الف ممدوده زائده لپاره حمراء بيضاء سوداء او مؤنث سماعي چې بلېږي علامات د تانیث مخکري علامات د تانیث په مخکري علامات د تانیث په متأخري نه لکه د تاء مقدره چې لکه دا مؤنث سماعي دي بس ميرا دا دا په ویلي چې علامات د تانیث څلور دي علامات د تانیث څلور دي کم دي الف مقصوره ده الف مقصوره ده تاء مدوره متحركه تاء متحركه واښوي یا تاء پاکه دي راغلي نو یو پای کې تاء مقدره خو پټ وی کنه نو پټ وی مونږ ته پته نه لګیږي مؤنث سماعي واښوي باندې بیا دا چې لکه څومره د هواګانو نمونه دي دا مؤنث سماعي وي دغه شان دي د علاقو نمونه نه با دغه وی د شراب نمونه دغه نمونه د هغه اندام مخصوصه او ساق مخصوصه د زنانو سره خاص وي لکه حائل طالق دا جنن دا بسوي یا دغه وی د نمونه د زنانو سره خاص وي لکه مریم دا به مؤنث سماعي وي د مؤنث سماعي د پہچان 15 طریقې دي د مؤنث سماعي د پہچان 15 طریقې دي لکه موږ څنګه پیژنو چې دا مؤنث سماعي دی موږ څنګه پیژنو چې دا مؤنث سماعي دی یو دا چې پای کې با ضمیر د مؤنث ورته راځي ضمیر د مؤنث ورته راځي لکه والشمس وضحاها والقمر والنهار مؤنث سماعي والشمس دا اوس مؤنث سماعي ولې ځکه چې د مؤنث ضمیر ورته راځي واښوي یو علامه سره یا مؤنث ضمیر ورته راځي دویم نمبر صفت به مؤنث راغلی سبا راغلی صفت به مؤنث راغلی لکه قرآن مجید کې څه دي وبئر معطلة وقصر مشيد نو بئر چې دا سره مؤنث دی ولې ځکه چې صفت مؤنث راغلی څه راغلی صفت مؤنث راغلی دریم نمبر اسم اشاره ولا مؤنث راغلی سبوي اسم اشاره به مؤنث راغلی لکه ما تلک بيمينك يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى څلورم نمبر چې فاعل به مؤنث وي فاعل به څه وي مؤنث وي څه مثال دی فاعل به مؤنث وي فاعل به مؤنث وي یو بل علامه ده یو بل ده اصل کې به تار راغلی اصل کې به څه وي تار راغلی لکه ارض النصر ارض ارض باسل کې څو اوريدتون نو ګوره په دې ارض اوريدتون په دې کې چې دا راغلی دی په اخر کې تاسو قدر راغلی نو دا په کې څه هغه وایي کنه چې تاسو مقدره په اخر کې راغلی نو به څه مؤنث ضمیر کو راځي دا وایي څه راغلی اسم اشاره په مؤنث ما ته بیمینی کا صفت به مؤنث استعمال ټیک ته تصویر به بیا سره راځي تصویر به بیا سره راغلی او فعل به مؤنث استعمال شوی فعل به مؤنث استعمال شوی لکه ولما فصلت العير قال ابوهم ان فعل مؤنث فعل مؤنث ولما فصلت العير صحیح ده فعل به مؤنث وي او یو بل سره چې تصویر کې بیت راغلی تصویر کې بیت یعنی په اصل کې بیت راغلی په اصل کې بیت وي دا د مؤنث سماعي پہچان ده لکه پوښ به موږ څنګه پیژنو چې دا مؤنث سماعي دی پنځه طریقې دي یو دا چې ضمیر د مؤنث ورته راځي وي یا با صفت به سوي مؤنث وي اسم اشاره با مؤنث پر صفات او فعل به مؤنث وي او په تصدیق به تر بیا به اعتبار مذکر د مؤنث په قسم دي مؤنث حقيقي مؤنث لفظي مؤنث حقيقي څه ته ویل کېږي چې په مقابله کې مذکر حیوان وي او لفظي چې په مقابله کې مذکر حیوان نه وي مذکر حیوان لکه څه مثال سره امراه د مذکر سره رجل دا مؤنث حقيقي دی او مؤنث لفظي لکه ظلمت چې د مؤنث مذکر سره دي لکه باندې پوه شو تاسو یاد بشي نو دا نو د اسم دویم تقسیم په اعتبار د تشکیل د انیس سره اسم په څو قسمه ده په دوه قسمه ده کم ده مذکر او مؤنث مذکر څه دی ویلې دي
مذکر څه ته وایي چې علامات د ضمیر پکې نه لفظ موجود وي نه پکې تقدیرا موجود وي او مؤنث ته ویل کېږي یا د مؤنث څو تقسیم دي یو د علاماتو په اعتبار سره یو د مذکر په اعتبار سره د علاماتو په اعتبار سره د مؤنث څو قسمونه دي کم دي قیاسي او سماعي قیاسي چې په دې کې علامات د تانیث موږ ته او سماعي موږ ته ښکاري او په اعتبار د مذکر سره څو قسمونه دي دغه شان دي ګوره ما تاسو ته ووایي که نه چې د هواګانو نومونه د شرابو نومونه د انور نومونه د سپوږمۍ نومونه او دغه شان په وجود کې هر هغه ځایونه چې هغه دوه استعمالېږي دا به مؤنث سماعي یا هغه صفتونه یا نومونه چې د زنانو سره خاص دي دا به مؤنث سماعي وي دریم تقسیم په اعتبار د تعریف او تنکیر سره اسم چې دا په دوه قسمه دي یو د معرفه او بل د نکره معرفه څه ته وایي چې یو خاص ځای باندې په معین څیز او په معین کس یا په معین ځای باندې دلالت کوي او نکره څه ته وایي چې په دې باندې دلالت نه کوي د معرفي څو قسمونه دي هو نمبر 1 عالم وي سبي عالم څه ته وایي د چا مخصوص نوم وي د چا مخصوص نوم وي نمبر 2 اسم اشاره بل اسم موصول او مضمرات ضمیرونه دا ان شاء الله مبني به باسو بیا ول او بلو معرفه با الف لام معرف بالله او نمبر 3 کنه معرفه به اضافت چې په دې پنځو کې یو تاسو شوی او اوم نمبر معرفه بلیلا دا به چې معرفه بلیلا ورکول نه په اخر کې مو معرفه بلیلا ورکول نه په اخر کې نور دا سلور لاولي سلور چې کنه پنځه دا کته هر یو پکې مخکې کوم مضمرات اسماء اشارات اسماء موصولات علم او معرف بالله کدا مخکې او غری شوی معرف بالله مضمرات خدا سم پنځه چې دا کته هر څنګه وي پښپغم نمبر باندې به همیشه لپاره معرفه به اضافه کوي او په ووم نمبر باندې همیشه لپاره معرفه به لیدل د دې وجه سره چې معرفه به اضافه مطلب دا دی چې بلی مخکې پنځو کې یو تا مضاف دی واجب بلی پنځو کې یو تا مضاف دی واشه بلی باندې واشه او معرفه بلی دا لکه بلی کې نشته په اضافه کې او نکره څه ته وایي چې هغه بلی کې نه نو بیا موږ چې وسوک اسم راکې نو موږ به وګورو چې دا معرفه ده کنه کله وروسته ان شاء الله اجرا کوو نو وايي کې ودا څه پته ولګي چې موږ بل بس وګورو چې دا معرفه ده کنه کله نو کوم وایو معرفه ده نو دې کې وګورو چې دې په اقسامو کې راغله کنده راغله کله اقسامو کې راغله نو موږ چې معرفه ده کنه راغله نو موږ سوې چې سره لکه دا دغه باندې کو چې دا معرفه ده کنه کله ته نه کړه بیا نه معرفه ده ولې معرفه ده کله ولې نه کړه ٹھیک شو نا دا آسان دی کنه بل به اعتبار اشتقاق او عدم اشتقاق اسم ترين دا په درې قسمه دي یو ته اسم جامد یو ته مصدر او یو ته مشتق جامد مصدر مشتق جامد مصدر مشتق جامد دې ته ویل کېږي چې نه دې نه ځان جوړل او نه ځان لګاره نه نه څوک جوړل نه دې ځان مصدر چې دې په خپل د فعل نه راوته دي په خپل د سنن نه جوړ د سوای دا د المسلمه نو چې دې په خپل سره نه جوړو خو دغه فعلونه اسماء راوځي دغه فعلونه او اسماء جوړيږي په خپل دې سره نه جوړو خو دغه اسماء او افعال جوړيږي او مشتق چې دې په خپل باندې مصدر نه جوړ شوی چې په خپل باندې سره جوړ شوی د مصدر نه جوړ شوی مشتق راوته چې مصدر راوته دې بات ان شاء الله په دغه کوم کو په صرف په سبق کې جامد لکه په څو قسمه باندې فدري ثلاثي مجرد ثلاثي رباعي او خماسي ده هذا بدل قسم ده ثلاثي مجرد ثلاثي مجرد رباعي مجرد رباعي مجرد خماسي مجرد خماسي مجرد هذا ان شاء الله بيقول او مشتقات بدل قسم دي يو اسماء مشتقات يو افعال مشتقات كم دي ماضي مضارع امر نهي نفي جهل او اسماء مشتقات اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبهه اسم تفعيل اسم ظرف اسم اعلى هذا ان شاء الله بس کو بلېږي صحیح شو او به اعتبار اعراب او بنا د اسم په قسمونه دي معرب او مبني یعنی ان شاء الله بس وروسته په څلورم سبق کې به معربي او په دریم سبق کې به معربي او په څلورم کې به مبني ال د به بس کو نو موږ له چې څوک لاول کلمه راګي لاول ورټول نه مکه موږ ګورو چې اسم د کفعل د حرف ده نو که اسم نو په اسم کې به پنځه تقسیمونه چنده وکړو په اعتبار د عادت سره چې په اعتبار د تذکیر او تعلیق سره چې په اعتبار د تعلیق او تنکیر سره په اعتبار اشتقاق عدم اشتقاق او په اعتبار اعراب وکړي په دې باندې پوښښ تاسو په دې باندې پوښښ دې دا ان شاء الله ورسره اجرا چې بیا کوم کنه پای کې به تاسو ته خواځي په اجرا په ټایم کې به تاسو ته خواځي
ندا د اسم څو تقسیمونو پنځه اولنی تقسیم د څه په اعتبار سره او دویمو په اعتبار د څه سره تذکیر او تاریخ سره دریم په اعتبار د تاریخ او تنکیر او څلورمو استفاق او عقل استفاق او پنځم په اعتبار ها موږ ویلو چې کلمه په څو قسمه ده په درې قسمه ده کم دی اسم ته ختم شو د اسم کې په کائنات کې نو په اسم کې نو باسونه نشته بس دغه باسونه ته ختم شو فعل تعریف خدا سو وی کنه علامات دوم وی کنه د فعل په څه تقسیم دي د فعل څه تقسیم دي په تقسیم دي خالي لول دا د زمانه په اعتبار سره د زمانه په اعتبار زمانہ د اسم څو قسمونه دي په اعتبار زمانہ د اسم څو قسمونه دي یو فعل ماضی دا ایو سره مضارع ماضی او بل څه مضارع په اعتبار زمانہ د فعل څو قسمونه دي دوه قسمونه دي خالي بیا دویم په اعتبار زمانہ خدا وشو بیا په اعتبار نسبت چې فاعل دی نسبت شوی لګند شوی نو په اعتبار نسبت څو قسمونه دي دوا په اعتبار لول دا وایو په اعتبار زمانہ ویم تقسیم په اعتبار نسبت وي او دریم نمبر دی نه دا د صيغو په اعتبار سره مختلف صيغو په اعتبار سره ها او څلورم نمبر دلالت علی الذات په اعتبار سره دا فعل سری کړه په دغه نقشه وګوره دریم نمبر تقسیم څه دی ما تاسو نه قریب دی څلورم نمبر دا فعل څلورم نمبر پاسه یو کس پاسه پیږي به به اعتبار دلالت سره دلالت على الحدث دلالت على الحدث په اعتبار سره او څلورم پنځم نمبر جنن دا به اعتبار ما بعد سره تعلق ما بعد خالی دا په اعتبار د زمانی سره د فعل جنن د پنځه تقسیمونه دي په اعتبار زمانہ به اعتبار نسبت د مختلف صيغو په اعتبار سره او دلالت علی الحدث په اعتبار سره او د په اعتبار تعلق د مابعد سره تعلق څنګه لري د دې په اعتبار سره د فعل پنځه قسمونه دي یو تقسیم او به اعتبار زمانه ده د زمانه په اعتبار سره د فعل څلور قسمونه دي ماضی مضارع امر او سو نه امر او نه بعض کسان چې نه هغه دا وایي چې فعل په دوه قسمه یو ماضی ده یو مضارع ده او امر نه چې دا په فعل مضارع مجزوم کې راغلی او شو په سګی راغلی فعل مضارع مجزوم کې ماضی څه ته ویل کېږي چې په دې راشي زمانه باندې څه معنی او مضارع څه ته وایي زمانه حاجه په استقبال باندې په اعتبار نسبت د فعل په قسمونه دي په اعتبار نسبت یعنی چې د دې فعل د نسبت فاعل ته شوی راغلی شوی نو په دې اعتبار څه قسمونه دي یو معلوم دی بل څه دی مجهول معلوم څه دی لګي د فعل نسبت پکې فاعل ته شوی او فعل مجهول څه دی وایي د فعل نسبت پکې مفعول ته نه شوی د فعل نسبت پکې فاعل ته نه شوی بلکې څه ته شوی مفعول ته د فعل معلوم لپاره څه مثال دی ضربا انا مجهول لپاره ضربا واضح بیا معلوم چې نه عام طور باندې فعل ته معلومي بیا معلوم نه د مجهول جوړول طریقه دا ده چې اولنی حرف مفتوح مضموم کو ما قبل اخر لما کسر ورکو نو چې څومره حروف دي دا با ضمه ورکو متحرک حروف نه با ضمه اگر نه او په خپل حرف دي د ماضي معلوم نه د ماضي مجهول جوړول طریقه ان شاء الله په صرف ته مول د ماضي معلوم نه د ماضي مجهول جوړول طریقه دا فاکر مینه بزمور کو اگر نه او په خپل حال باندې پیلو ما قبل اخر لما کسر نو چې څومره حروف متحرک حرف نه بسور کو واښوي دا ساکن په خپل حال پیلو متحرک حرف نه بزمور کو او دا مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړول طریقه دا علامه مضارع لبا ضمور ما قبل اخر لبا فتحه ورکو نو چې څومره متحرک پای باندې فتحه راوړي واښوي ها دا وشو بیا مختلف څه په اعتبار سره اسم دې نه په دوه قسمه باندې دي نو مختلف څه په اعتبار سره فعل تام ایو دې فعل
د مختلف څه په اعتبار سره اسم چې دا په دوه قسمه ده د فعل یو ته لګي متصرف او یو ته لګي غیر متصرف متصرف دې ته لګي چې راغی نه ماضي مضارع امر دې ټول ګرځاوند راځي او غیر متصرف دې ته لګي چې راغی نه یو څه چې راځي پښمار باندې او نور څه ته ناراضي یو څه چې پښمار راځي او نور دې عام طور باندې افعال چې د فعل متصرف وي او فعل غیر متصرف چې راغی نه راځي افعال مضبوطه شول او افعال مقاربه شول او افعال تعجب شول دا ګور افعال دي ولکه د دې نور څه نه راځي ست دا یو څه ته راځي خوښ او فعل متصرف چې راغی نه سره دي ټول څه کې راځي ماضي کې راځي مضارع کې راځي امر کې راځي نه کې راځي خوښ عام طور باندې افعال څه وي متصرفه بیا دلالت علی الحدث په اعتبار سره اسم چې دا فعل په دوه قسمه دی یو دی فعل تام یو دی فعل ناقص فعل تام او فعل ناقص فعل تام او فعل ناقص فعل تام دې ته ویل کېږي چې صرف په فاعل باندې پوره کېږي چې صرف په څه باندې پوره کېږي فاعل باندې پوره کېږي او فاعل ناقص دې ته ویل کېږي چې یوازې په فاعل باندې نه پوره کېږي بلکې اسم او خبر غواړي څه غواړي اسم او خبر غواړي عام طور باندې افعال چې دا افعال تام دي او ول چې دا فعل ناقص دي ولا سري افعال ناقص كم دي كان صار اصبح امسى واضحى ظلها ما بدا ما دام مصبح ليس فلاش الصفا ما برح ما زال قاليد فيها مشقا حفرت جاميني همير بس هذا ليه علاوه سلول بدياله سبريشيري عاده او غدا راح عاده او غدا راح هذا ولا سينزي افعال ناقصري د دې علاوه نو ټول چې ناقصري افعال تامه سري افعال تامه څه دی ویلېږي سلورم نمبر پنځم نمبر قسم به اعتبار تعلق د مابعد سره فعل جنده په دوه قسم لري یو د فعل لازمی او بل د فعل متعدی لازمی دي ته ویلېږي چې صرف په فاعل باندې پوره کېږي مفعول به د حاجت او نه وي معنی لکه صرف په فاعل باندې پوره کېږي لکه ته قامه نو قامه معنی څه ده ودرېږي دا فعل لازمی دی وته قام زین زید ودرېږي دا تاسو نو چې را بچا ودرېږي څنګه ودرېږي ولې ودرېږي دا نو بس قام زین خبره کړو او فعل متعدی چې یوازې په فاعل باندې پوره کېږي بلکې مفعول به غواړي څه غواړي مفعول به غواړي لکه ضرب زید عمرو او د دې په شان ماته اساسانه طریقه کولی و چې فعل لازم او فعل متعدی موږ څنګه پیژنو که په اردو کې په ترجمه کې نه راتلو کنه نه راتلو دا به فعل متعدی او کنه په کې نه راتلو بیا به سړي فعل لازم به لکه دا قام زید زید کړه هوا زید کړه هوا نو قام څه شری اکل زید طعاما زید کانا کایا زید کانا کانا اکل څه شری فعل متعدی دا متعدی په دې قسم لري متعدی بیان مقصود یا یو فعل چې وی هغه یو مفعول متعدی او یا به چې متعدی با دو مفعول متعدی با دو مفعول په څو قسم لري بدبا یا په یو مفعول باندې اکتفا جایز یا په یو مفعول باندې اکتفا جایز په یو مفعول کې په یو مفعول باندې اکتفا جایز نه کم افعال دي افعال قلوب سړي افعال قلوب او یا متعدی په سه مفعول چې په کې باس پوره شوی هم دی ان شاء الله راغلی شي خوښ به دي باندې چې کله موږ له سوق فعل لاکی چې هغه د دې فعل کې نو اجرا وکړه د غمال دا راکو چې یكتبو فیكتبو کې ماته اجرا کول پکار دي نو ان شاء الله وایي په اکثر اجرا ولکه مې دا په اعتبار د زمانه سره په اعتبار د زمانه سره فعل په درې قسم بسلو قسم نه ماضی مضارع امر نه دا پکې شری مضارع دا مضارع پہچان پکې سره اعتبار د نسبت سره په معلوم او په مجهول کې راځي شری معلوم دی ځکه چې فعل نسبت پکې څه شری فاعل شری د متصرف غیر متصرف په اعتبار سره راځي شری متصرف دا چې مختلف قسم ګردانونه راځي او دا تام او ناقص په اعتبار سره راځي شری تام دی یعنی اواز په سبا نه پوره کیږي او لازم متعدی په اعتبار سره یک تو بوسي شری فعل متعدی دی واښو به باندې فعل متعدی دریم نمبر قسم د کلمې ګرن هغه حرف ته حرف څه دی ویلېږي چې په خپل معنی ورکولو کې بل چاته محتاج دي او د حرف قسم لري یو حروف عامله او حروف غیر عامله حروف عامله څه دی ویلېږي چې عمل کې څه کوي یعنی لري د اخر د دې وجه د اخر عمل اخر بدلیږي او حروف غیر عامله چې د وجه د اخر د کلمې نه بدلیږي د حروف عامله بحث به ان شاء الله عواملو کې براشي هغه واښو به معنی دغه مفرد ده په مفرد کې په کلام عربي کې څه دغه بحث ده نو په دې کې واښو وز دا سبق چې نو ما خو تاسو ته په 45 منټ کې وې اوس تاسو وخره 45 په 45 منټ کې یادوي په 45 منټو کې یادوي او په 45 ورځو کې یادوي او په 45 کلونو کې یادوي خو خدا یادول غواړي
خو د دې نه علاوه په مفرد کې نور ذره برابر خبرې نشته چې دا دی یاد کو نه ته پوه چې باتا په کلام عربی کې کم هم مفرد ټکی راځي پای کې به ته اجرا کولای شي ان شاء الله سلورم کلاس بیا بتا سورا شي کنه بیا په اجرا د اجرا کولو طریقه دا به کو صحیح ده یو بل سره واړوي ګوره مختلف خلاصه تاسو مې چې په ټول المناو کې ټول څه شیزونه دي شپږ شیزونه مفرد مرکب معرب مبني عامل معمول شپږ ټکی دي او شپږ ورته به موږ سبق وایو نو بریږي لم مفرد وي مفرد څه ته ویل کېږي یو لفظ یو په یو معنی باندې دلالت کوي ها بیا مفرد ته بلنم سوی کلمه د کلمې څو قسمونه دي درې کم دي اسم پیدا موږ وګورل اول د اسم تعریف وکړو د اسم علامات وي د اسم څو تقسیمونه موږ وي پنځه اولنې تقسیم به اعتبار دا عادت سره څو قسمونه دي وای درې کم دي بیا موږ جمع درالو چې د جمع څو قسمونه دي جمع مکسر او جمع سالم بیا د جمع سالم قسمونه جمع مکسر قسمونه ټیک شولا بیا دویم تقسیم تراوړو به اعتبار تذکیر او تانیث به اعتبار د تذکیر او تانیث سره د اسم قسمونه دي کم دي مذکر او مؤنث واښوي او به اعتبار تعریف تنکیر سره کم دي تعریفونه کړه چې دا ټول دغه نه لکه دا شپږ سبق چې تا د سیاري کنه لکه الحمد نتب لکه بیا په علمونه وایي کوي ورسره تاسو ان شاء الله پته ولګی د دې فائدې واښوي دا نقشه لګیدل چې زه دې ته ورته نظر وګورئ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري نو ګوره دا سبق چې موږ کوموي کنه دا مفرد مرکب دا مفرد دا سبق چې موږ کوموي نو دا سبق ویل چې دي کنه د دې اهم خبره ده داغه اجرا کول داغه جاری کول لکه کته رټه یاد کی کنه او تعالی د دې جاری کولو طریقه نه درځي نو استاد دې خبره هغه یادول او دا څومره مهنت چې دا فضول دی نو د سبق سره ضروری خبره هغه اجرا ده او داغه گردان دی او داغه یادول دي واښوي یو کو تاسو دا سبق چې کنه دا به صحیح یاد کړئ ها نو چې کله منګه د دې دا سبق لول صحیح یاد کو کنه او دا منګه جاری کو نو چې څومره منګه دا جاری کو موږ ته به دا سبق چنده به مضبوطی کېما دا جاری کولو او د اجرا کولو طریقه سره دا قرآن مجید راوغستو حدیث راوغستل فقه راوغستا هر شی راوغستو بس یو پاڼه راوړاوه په دې کې لکه ګور ما زو د سمې سپاره راوړم سره درشته درشمې دا به د سمې سپاره راوړم اقرا بسم ربک الذی خلق دا ما راوړم اقرا بسم ربک الذی خلق نو ګور په دې کې هر ټکی به ګوره لکه اقرا بسم ربک الذی خلق دا ټول دا ګوره نو ګور مول ما راوستو اقرا نو بری کې تاسو د طریقه خمه د ټول نه اول موږ چې اقرا دا لفظ دی اقرا سره لفظ دی لفظ ولې دی ځکه چې زموږ د خپلنا راوتل دی د لفظ څو قسمونه دي کم دي موضوع او موضوع او مهمل دا اقرا لفظ موضوع دی ځکه چې معنادار لفظ دی ځکه چې سره معنادار لفظ دی په لفظ مستعمل غیر مستعمل د لفظ مستعمل څو قسمونه دي کم دي مفرد او مرکب دا وصف فعل غو دا و چې اقرا مفرد دی ورسو بیا دا چې ان شاء الله اقرا دا جمله دا مفرد نه دی اقرا مفرد دی ولی مفرد دی یو لفظ دی په یو معنی باندې دلالت کوي د مفرد څو قسمونه دي درې کم دي اسم فعل نو دا اقرا باقي فعل دی اقرا باقي سره وستا فعل وی کنه نو دا اولنی پنځه قسمونه د اسم نه دي دا په جيب کې بکې دي ته به غوته نه وړي د فعل د تقسیم بکې او د فعل څو تقسیمونه دي پنځه نو په اعتبار زمانه سره د فعل څو قسمونه دي سلور کم دي فعل ماضی مضارع امر نه ماضی مضارع امر دا باقي څه نه دا باقي امر دی صحیح ولا یو تقسیم ختم شو ویم تقسیم د فعل ویم تقسیم کم یو دی په اعتبار دا نسبت سره په اعتبار دا نسبت سره د فعل څو قسمونه دي کم دي معلوم او مجهول معلوم او مجهول دا باقي څه نه معلوم دی معلوم ولې دی ځکه چې فعل دی فاعل دی څه شوی دی نسبت شوی دی دریم نمبر دا گردان په اعتبار سره تصرف غیر په اعتبار سره تصرف غیر متصرف په اعتبار سره دا پسو قسمه باندې دی په دوا کم دی فعل متصرف غیر متصرف نو دا باقي څه نه فعل متصرف ته چې صحیح کیږي گردان کیږي سلورم دا تام په ناقص کې دا فعل تام دی که فعل ناقص دی فعل تام دی ولی ځکه چې صرف په فاعل باندې پوره کیږي او د لازم متعدی په اعتبار سره لازم دی که متعدی دی که لازم دی متعدی دی سره متعدی ګوره موږ قراءه سمانه ده اوس ایک آدمی نے پڑھا وسه پدې کې دا اقرا راغله ده جو اوس دې ته پته نه ګوري چې اقرا معنی پړو دی نو په پړو کې خو نه راځي
دا لازمي دی نه تبا ډېر ماضي څخه راواله مضارع راواله کبه ماضي کې په مضارع کې په امر کې په هر یو ځای کې پکې نه راغی کنه دغه به متعدی حسابيږي نو اقرا د دې ماضي موږ قرأ معنا موږ څه کوو اوس ایک آدمی نے پڑھا اوس ایک آدمی پڑھا دي اوس ایک آدمی نے پڑھا نو اقرا بس شي متعدی بشي دا ختم دا فعل اجرا شولا پوه شئ وزما بسمي نو په بسم کې به دا ګویا ور ما ته وکړې مو لفظ دی ځکه لفظ دی زموږ د خپل نه راوځي د لفظ په دوه قسمونه کې لفظ موضوع او مهمل کې دا لفظ موجود دی ځکه چې معنی دار لفظ دی مستعمل ورته هم ویل کېږي د لفظ موجود دوه قسمونه دي مفرد او مرکب دا پکې مفرد دی مفرد تبلم کلمه وي د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف دا پکې اسم دی د اسم پنځه تقسیمات دي اولنی تقسیم الاول اسم دی اسم علامه پدې په شروع کې سره غلا حرف جر پر راغله څه پر راغله حرف جر پر راغله ها بیا اسم په تقسیمونو کې واحد تسنیه جمع تعداد په اعتبار سره واحد تسنیه جمع دا پکې څه شری واحد دی ځکه چې الف نون او واو نون دا پکې نشته دی صحیح شولا ویم مذکر مؤنث کې دا څه شری مذکر دی ځکه چې د تانیث علامه پکې نشته دی او دریم نمبر په تعریف تنکیر کې دا څه شری دا نکره دی سره نکره دی ځکه چې د معرفي په اقسامو کې نشته دی او په جامد مصدر مشتق کې دا شری دا جامد دی سره جامد دی ځکه چې نه مصدر دی او نه مشتق دی او په اعتبار د یاره او بنا سره دا معرب دی نو معرب به ان شاء الله په سلوون سبق کوي خو شو به معنی وزستاو نه بوز کوم ربک په دې معنی تفصیلی اجرا او تفصیلی اجرا دا ته لګیږي ربک وای لفظ دی ولی زمون د خپلینه وتللی زمون د خپلینه وتللی پوه شئ ها وز دا لفظ چې موجود دی که غیر موجود دی موجود دی او مفرد دی که مرکب دی ربی که مفرد دی مرکب دی یو ربی دی یو سره موږ صرف اجرا پر ربی باندې کوزا صرف عرب به باندې مفرد دی که مرکب دی مفرد دی ولی مفرد دی یو لفظ دی یو معنی باندې دلالت کوي په د مفرد تدویم هم سوی د کلمې څو قسمونه دي کم دي دا پکې څه شی دی اسم دی دا پکې څه دی علامه د اسم پکې وقایه مضاف دی سره مضاف دی دا سره مضاف دی رب سره مضاف دی خاجي بل د اسم په تقسیماتو کې الاولنی تقسیم واحد تسنیه جمع کې دا څه شی دی واحد دی ولی یو لفظ دی په یو معنی باندې دلالت کوي په دویم مذکر مؤنث کې مذکر دی ولی علامات د تانیث پکې نشته دریم تذکیر تانیث په اعتبار سره مذکر دی که مؤنث دی دا وی تعریف تنکیر په اعتبار سره معرفه ده سره معرفه ده د معرفي په اقسامو کې معرفه به اضافت ده سره معرفه به اضافت ده او بیا په جامد مصدر مشتق کې جامد ده سره جامد ده ها او بیا په اعراب او په بنا کې معرب ده سره معرب ده پوه شو به معنی وزدا کوه کا ربي کا لفظ ده مستعمل له او کلمه مفرد کلمه او اسم ده فعل لگاتے فعل ده او فعل ده کا کسی چره هغه اختلاف شو پکې سو کوئی اسم ده سو کوئی حرف ده اسم ده سره اسم ده اسم د اسم په علاماتو کې په کوم علامه ده ضمیر ده سره الکه ضمائر چې نه کنه ضمائر د اسم غیر متمکن قسمونه نه دي ها خدا اسم غیر متمکن مبني نه کله ضمیر مبني نه ولې ځکه چې د حرف سره مشابهت حرف نه نه بلکې د حرف سره مشابهت د حرف سره مشابهت ځکه خو مبني نه کنه خو نو د څه اسم نه کا فعل نه کا حرف اسم نه واښه به معنی اسم نه اوس بیا په کلام راځه واحد تسنیه جمع ده واحد معرفه نه کېره ده معرفه ده د معرفي په اسمو کې ضمیر ده مذکر ده مؤنث ده مذکر ده علامات تانیث پکې نشته ده او جامد مصدر مشتق کې جامد ده او په معرب او په مبني کې مبني ده ٹھیک شو لا واس مبني ولې ده نو څلورم سبق کې ان شاء الله بیا وای خاجي اسم الذي لفظ مستعمل او موجود مفرد او کلمه اسم ده اسم علاماتو کې الف لام ده الف لام پکې راغله څه پکې راغله الف لام پکې راغله اسماء موصوله کې دغه شانته خلقه و خلقا فعل نه مونږه لفظ نه خلقه د سنو کې سره مشهور کو لفظ ده لفظ موضوع معمل کې
موضوع ده دا ګوره لاوله کې بتاو سره سره ډوبې چې رب بهر کې بدل لفظ نه وېما خو او بس ټیم کې نسی کنه چې لګي یو ټکه اساني لکه اوس خلقو خو اسان ده ټولې پیژنې چې دا فعل او کله به دې سره شي چې ګرانی کنه نو چې تر سره شروع کینو په دې کې بیا دا ګرانه ده آسان پته نه لګي لکه ګران په دې کې نه چې تا طریقې زده کړه لګا بس دا آسان دی دا کته د پکاینات کې هر قسم فعل دی اسم راځي اف راځي او چې دې سم نه شروع وکړه ته باندې غلطي کې پرېږي ګران آسان باندې کې بیا نه ټول دا یو شی پوه شو مې باندې خو چې کله ته په ترتیب باندې راځي چې په ترتیب باندې نه بعد ټیم کې یو ټکی اساني سری ځین نو چې لکه دا ټکی نسی دی واغه شاندي نه پوه شئ ولی ځکه د سوچ نه کړه نو هر بینه به سوچ کوي اوله کې بتاو سره ګرانی د سر نه بری سره راځي با وی بخیر دی نو خلقا لفظ دی کنه نه لفظ ولی دی دا لفظ څو قسمونه دي کم دي موضوع مهمل دا به موضوع دی که مهمل دی موضوع ولی دی معنا دار ځکه دا سره معنا دار دی دا لفظ موضوع څو قسمونه دي کم دي مفرد مرکب دا به څه شی دی دا به مفرد دی د مفرد څو قسمونه دي درې کم دي اسم فعل حرف دا به فعل دی د فعل په علاماتو کې ګوره دا ماته استثار ویلو چې ګوره دا به نوري کا ګوره او کنه ګوره او ضمیر مرفوع متصل به پکې خامخاوي ضمیر مرفوع متصل به پکې او دویم نمبر په پکې څه شي گردان به کیږي سبا کیږي گردان به کیږي نو فعل دی اوس د اسم اجرا بزنه کومه د فعل اجرا به کومه پوه شئ نو د فعل اولنې قسم په اعتبار د معنی سره ماضی مضارع امر نه کیږي دا څه دی ماضی د ماضی نه پیژنم پدې راشي زمانہ باندې لکه په سم باندې لکه په مثبت او معلوم مجهول کې راشي چیرې معلوم ولې ده نسبت پکې فاعل ته شوی دی نسبت پکې څه ته شوی دی فاعل ته شوی دی په متصرف غیر متصرف کې فعل متصرف دی ځکه چې گردان کېږي او په تام ناقص کې دا تام دی ولې ځکه چې په فاعل باندې پوره کېږي او په لازم متعدی کې متعدی دی سره متعدی دی ټیک شو نه وس تاسو په خپل باندې یو بل نه تاسو کوي یو کس د یو طرف نه پاسي بل د بل طرف نه پاسي خلق الانسان خلقه جو الانسان یو کس پاسي په الانسان باندې اجرا کوي پدې کې دا مکوې چې ګوره یو ته وچاله کا وسوره یو په دا یو په پاسي بیا په دابل پاسي بیا په دابل پاسي بیا په دابل پاسي نو بیا به ختم یو په پاتې شم نه دیو بل نه بتاو په دې کې مقابله کوي زما دا خبرې په دې دوره کې مو په دې کې چې مال به مزاله راکې چې یو کس پاسي او دابل ول داخله ماته کې اوځي ته ورته وکي هغه تاسو کوم چې ماما د دې ول ورته کوي چې مړه په مخ سبق لا پاسي امال په ګړو مقنه راکې چې ما په واسم سبق نو مال په دغه ټیم کې مزه راکې بیا ما ته پته ولګي نو دا شی تاسو یاد کړئ چې کله تاسو کرام مسلم کوی په دې کې کنه بیا ورته ته په پاسي بیا په دابل پاسي بیا په دابل پاسي نو بیا بل کې په دې باندې ونه شي ټیک تا لاولنه ورځ دا تبا غلط وې وایا زناز دې تاسو به سې کوم الانسان پاسه دیو بل سره مقابله کو دیو بل نه پاسه زر وایا الانسان وا چې یو پاسه نو شروع ولا کولا بیا بل ما پاسه بیا بل انتظار کوي الانسان وایا کنه بلال لفظ به بقسمه موضوع مهمل كده موضوع ده زكاه معنى ما شاء الله مفرد مركب يا مفرد زكاه بيوم جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسم فعل حرف اسم زكاه الف لام الف لام بداخل شوی جی ماشاءاللہ تقسیمات دي تعديل عدد بين لباس ده مفرد زكاه په یو لفظ باندې راځي جی ټیک ده ماشاءالله تسکین تانیث بین لباس ده مذکر زكاه علامات الاسم ماشاءالله ماشاءالله تعديل تنکیر بین لباس ده معرفه معرفه په اقسامو کې بګی سره غلې معرب باللام دی جی ماشاءالله بلو او دا اشتقاق عدم اشتقاق په لباس دا جامد دی ها او دا معرب لباس دا معرب معرب دی معرب بیا سو ان شاء الله ټیک ده ماشاءالله کړه من علاقین من واسب من صرف من ها لفظ ذكر النقلين مسامات مسامات موضوع ممكن كده نفس الموضوع موضوع اسمه دي مفرد مركب كده موضوع ولي ده موضوع معنى دار ده ټیک ده مفرد مركب كده مفرد ذكر چې یو لفظ ټیک ده ماشاءالله یا مفرد کلمه کوي کلمه بیا په درې قسمه د اسم فعل حرف دا بګي حرف دی ولي او پر معنی ور کولو کې بل کلمې ته محتاج دي بل معنی ور کولو کې بل کلمې ته محتاج چې په دې کې دې کنه درې کلمو کې بل معنی ور کولو کې چاره محتاج نه دریو زمانو په ګډ سوال نه پیدا کیږي صحیح شو او علامه به کسی شره علامه د اسم او د فعل علامه پکې نشته بیا په عامله غیر عامله کې دا عامله ده دا سره او بیا ان شاء الله په عوامل کې لباس کو علقین هو
دا لفظ دی. لفظ دی ټیک دی موږ د خپل روایت دی لفظ په دوه قسمه موضوع مهمل دی ټیک دی دا موضوع د ځکه چې په دې باندې تلفظ کیږي د په معنا باندې دلالت کوي. جی جی ماشاءالله موضوع په دوه قسمه مفرد مرکب دی دا پکې مفرد دی ځکه چې په یو لفظ دی یو معنا باندې دلالت ټیک دی ټیک دی مفرد کلمه مو کلمه بیا په دوه قسمه اسم پر حرف د اسم دی علامات د اسم په حرف جر راغلی دی اخر کې تنوین دی ماشاءالله ماشاءالله د اسم تقسیمات وځه د اسم پنځه تقسیمات دا پکې چې په اعتبار د تعداد سره چې دا واحد دی او په اعتبار د تذکیر کله سره دا مذکر دی په اعتبار د وجه سره وجه مذکر ولې دی مذکر ذکر شي دا تانیث علامات پکې نشته په اعتبار تعریف تنکیر سره په اعتبار تعریف تنکیر سره دا نکره ذکر شي دا معرفي هغه پکې نشته دا معرفي په اقسام کې نشته دا به ګوره بار وای چې دغه ګوره دا نه منم ګوره چې دغه پکې نشته دغه پکې نشته ساده به جمع نه وړي ولې ځکه ساده لاول نه ورته دا د شو وای بار په مخه چې څومره وای دومره بس دا چې په کولاویږي وای په اعتبار د اشتقاق او اشتقاق دا اشتقاق دی اشتقاق څه دی اشتقاق څه ته وایي د اشتقاق په اعتبار سره درې قسمونه جامد مصدر مشتق دی کوم مشتق دی علاقین مشتق دی علاقین جامد دی چې مشتق دی نو بیا به ګوره مشتق به څه علامه چې دا به اسم فاعل وي یا به اسم مفعول وي دا اوزان خو تاسو درځي د اسم فاعل اوزان د اسم مفعول اوزان د اسم تفضیل اوزان نو چې پای کو نو الو مشتق نو پای کې نه نو بیا به صحیح دا جامد دی چې بیا په معرب او په بنا کې اعراب او بنا به د ورسره اعراب بنا اعتبار سره دا معرب دی دا ګوره تاسو چې په غلطي کې ولې چې سب لاول نه ځل دا چې تاسو بار وایي کنه تاسو جواب په کولا وشي وشو بل من كينا ما شاء الله اقرا وشو وربكم وشو الاكرم لپاسه الاكرم ولا پاسه شبا دیو بل سره مقابله کوي ماته سوې پدې کې دانشته چې مال ناراضي ولې نه درځي وای الاکرم وای الاکرم لفظ دی دغه د مخینه وته دی جی جی ماشاءالله اسمونه کې موضوع مهمل کې دا موجود ده دغه چې معنادار دی موضوع په دوه قسمونو کې مفرد مرکب کې دا مفرد دی دغه چې په یو معنی باندې دلالت کوي جی جی ماشاءالله دغه مفرد کلمه د کلمې په درې قسمونو کې دا اسم دی دغه چې الف لام په داخل دی ماشاءالله او اسم ته اسم په تقسیماتو کې وای اولنې تقسیم وای کنه تعداد په دی واحد تسنیه جمع کې دا واحد دی ټیک دی ماشاءالله مذکر مؤنث کې ولی ټیک دی او په معرفه نه کې راګي الف لام بلا داخل ټیک دی جامد مصدر مشتق کې دا جامد دی ولی جامد دی اکرمو افعلوا مشتق دی او د مشتق په اقسامو کې اسم تفضیل له وته ګورګ نه الاکرم به راغی کنه اکرمو افعلوا وزن دی کنه اسم تفضیل له دا اوس موږ مشتق دی د شنو چارته کې موږ جامد دی چې کله به راځي به وته چې مشتق دی او معرب په مینا کې معرب دی ټیک دی ماشاءالله الذي علم لفظ دی ټیک دی ماشاءالله موضوع مهمل کې دا موضوع دی ټیک دی جی جی ماشاءالله مفرد او مرکب کې دا مفرد دی جی مفرد په اقسام کې د مفرد درې قسمونه دي اسم فعل حق کې دا فعل علامه فعل علامه به دا چې دینه ګردان کیږي او بلو ضمیر پکې ضمیر مرفوع متصل پکې موجود دی متصل ټیک دی ماشاءالله اولنی دا کې په فعل ماضی مضارع او امر کې دا ماضی دا ځکه چې په تیر شوی زمانه مندل کوي زر دروازه در په مثبت مدغه کې مثبت منفي کې څه شی دی مثبت منفي کې دا مثبت دی معلوم مجهول کې دا معلوم دی تام ناقص کې دا تام دی او متصرف غیر متصرف کې متصرف دی او دا په دای کې لازم متعدی کې لازم دی ولی لازم دی علامه उसने सीखा الذي علم بالآغا الذي هو ذات जिसने तालीम दी قلم की दरियाई से نو علم سے چلے متعدی ہے بلا خبر بګی نه اوري دا فعل باب افعال او باب تفعیل همیشه لپاره متعدی باب افعال او باب تفعیل سوي همیشه لپاره متعدی زبل لذا الذي علم بالقلم لفظ دی جی ٹھیک थे माशाल्लाह जी जी ٹھیک थे جار مجرور نو حرف جر पे दाखिल شوی دی حرف جر पे दाखिल شوی بلا الف لام पे दाखिल شوی دی जी تعداد په اعتبار سره واحد تسنیه جمع کې واحد دی ٹھیک थे زکه چې معرفه ده ولی
معرفه به اضافت ته کم دی چا دی اضافت شوی دی معرفه بالف لام دی بالقلم القلم معرف باللام دی جی جامد مصدر مشتق ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ معرب مبنی کے ٹک شو علم الانسان ما لم يعلم لم يعلم هو لم يعلم هو دغه چشمه ولا تپاس هو لم يعلم هو لفظ ده ما شاء الله ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے فعل ٹھیک ہے هذا فعل بعلامه او کې بګي لم حرف جم به داخل شوی دی حرف جازم بلو ضمیر مرفوع متصل بګي راغله دی گردان دي کیږي زوردا مکه وزا وای ماضی مضارع امر نه کی مضارع مجزوم دی ٹھیک دی او بیا مکه دا مثبت منفی کې منفی دی ٹھیک دی ماشاءاللہ او با معلوم مجهول کې ٹھیک دی بیا مکه پاتام ناقص کې دا ناقصه ګوره ناقص بسنګي چې امکان اسوار اصبح امسا پای کې راغلی نو بیا لو بدغی او چې پای کې نه راغلی بیا بتامي صحیح ده او متصرف غیر متصرف کې متصرف یعنی گردانونه دیږي غیر متصرف لکه سو قسمونه دي افعال مقاربه افعال مدحوزم دغه دي بګي دي مکه او ملازم متعدی کې متعدی ٹھیک دی ماشاءالله کینا کلا ان الانسان لا يطغى جمع پکې نه راغلی جمع تک بګو ها لا يطغى امر بالتقوى لنفع من الناس جمع پکړشته نه ان انزلناه في ليله القدر ملائکه مفرد ده کوم ملائکه لا پاسه تنزل الملائکه لا یو کس پاسه نه دنو بدویم برم پاسه الملائکه پاسه شابه الملائکه پاسه کړه امید الله الملائکه لفظ ټیک دی ماشاءالله ٹھیک دی ماشاءالله بیا د لفظ موجود دو قسمونه دي مفرد مرکب کې ٹھیک دی مفرد درې قسمونه ٹھیک دی علامه الف لام به راغله ٹھیک شو وس راځه تقسیمونه ولا راځه وای تسنیه جمع کې جمع نه ملائکه جمع نه ملائکه ده هم ملائک نه ملائک وسوینو بیا به جمع وي نو ملائکه ده ملائکه واحد ده سره واحد ده ها بیا راځه معرفه نه کېږي معرفه او اقسام کې ٹھیک دی ماشاءالله او با مذکر مؤنث کې مؤنث وس راشه مؤنث تغلا مؤنث سماعي دی که قياسي دی سماعي څه ته وایي چې موږ د بګ علامه نه کاری او قياسي چې علامه بکر لاندې ګورم قياسي دی علامه بکر کنه وس حقيقي او لفظي کې حقيقي دی ټیک تا راځو اوس بل تقسیم راوړل جامد مصدر مشتق کې جامد دی ټیک شو او په معرب مبني کې معرب دي ټیک شو کنه تنزل الملائکه والروح الروح وایا الروح پاسه عبید الله ته پاسه الروح لفظ ټیک شو ماشاءالله لفظ موضوع مهمل کې موجود دی ټیک ده معنی دا لفظ دی دا موجود دو قسمونه دي مفرد او مرکب ټیک شو ماشاءالله دا مفرد درې قسمونه دي اسم فعل حرف او دا بګی چیرې الروح اسم دی اسم په علاماتو کې پیسره غلې الف لام را ماشاءالله وای تسنیه جمع کې واحد معرفه نه کېږي ولی الف لام براغله مذکر مؤنث کې مذکر دی ولی دغه چې علامات د نش بګي نشته لري جامد مصدر مشتق کې جامد دی سره جامد دی او په معرب او مبني کې معرب دی الګ پوه شو به معنی بل ټکه منفکین هو دا منفکین لا پاسه یو کس پاسه منفکین او ضعفه پاسه او ضعفه منفکین لفظ دې ټیک ته موضوع دې ټیک دا جی دا بګه مفرد ده جی دا بګه فعل ہے منفکین
اسم ده اسم سره اسم ده او سره علامه سره اسم علامه به سره جمع ده سره جمع ده جمع سره جمع ده نو چې جمع دی وی کنه نو بدن کې دا یاد وساته چې زبوس په اولی تقسیم کې به جمع اجرا کوم وای تسنیه جمع کې دا شی ده جمع ده جمع سالم مکسر کې جمع سالم موږ څنګه پیژنو واو نون یا یانون بغیر غلې نه دا ګوره جمع سالم ده نه مذکر سالم ده که مؤنث سالم ده مذکر سالم ده بیا په معرفه نه کې لګي ولی معرفه منفقینا د معرفه اقسام پکشته نو ځان مو جوړو کنه ګوره سوچ پکې پدېږي چې معرفه ده نو د معرفي په اقسام کې دی وګته نو معرفه به چې نه کېره چې دې کې نه نو بیا باندې کېری دا ځان جوړول پکې نه او په مذکر مؤنث کې دا مذکر ده که مؤنث ده مذکر ولی مذکر ده دغه علامات د انیس بګي جامد مصدر مشتق کې راشي نه مشتق ده سره مشتق او مشتق کې اسم فاعل ده اسم فاعل او په معرب مبني کې معرب ده الګه پوښ به معنی دا اوس په دې ټیم کې خدا غلط ټیم کنه تاسو ځان له دې اجرا بار چنندا کوي بار دا اجرا کوي کما ګروپ ما تاسو ته درولېګم ان شاء الله یو د اجرا ګروپ ده کنه نه پای کې ان شاء الله اته بجې باندې بیا اجرا کو اته بجې باندې